بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو جمیل محمد نما د الفاظ ډیجیټل نتورک سره دا وختي صحافي لحاظلی سه پر سره موجود دی په کورمه کې چې کوم فضاات روان دي د دوی په ډیر جوړ نظر هم دی معلومات به هم درکو لحاظ سه دا وختي چې کوم صورتحال روان دی یو خو عدد و شمار په دې پر سره اول خبرو کینو نور به بیرسته ډیره زیاته مهرباني جمیل خان یو خدای چې د سوشل میډیا دور دی نو زه په خپل د شمار او د دې شنو متعلق ډیر محتاط ملګ نه ډیر محتاط مزه کې چې کوم ادارې ته کار کوم نغه ماته وی چې کمړې وشي نو داغه دوخ پیو ګور به په دو تقسیم کا یعنی چې داغه نه شي دومره حدا پر احتیاط کوم خلکو ویلي چې پړمبه رڅ په کانوای کې میډل شي وي پاغي کې تقریبا خلکو چا ویلي 104 ایون سېنټر مشتاق چې کم دغه تاسو په 110 او فاده استعمال کړ ما د هغه زینا چې کوم لوکل دي دا وینم هم تاسو کو د ډیپټي کمشنر نه هم تاسو کو باینیم دغه دي نو ټول وی چې 44 کسان مړ دي یعنی په کانوای باندې په دوه ځایونو کې چې کوم په ډاټ کمر کې شوی دی او ور سره چې کوم په مندوري علاقې باغی کې شوی دی په دوه واقعیتو کې په مجموعي توګه باندې 44 اپریل د 21 نومبر 2024 کې شوی دی چې کله کانوای او په کانوای کې تقریبا د 100 نه زیات ګاډي چې باغی کې روانو او دا یو کانوای چې کومه د پاړ چینار نه په خبره لختراتله بل د په خبر د اړخ نه چې کوم دی پاړ چینار اړختله تاسو ته هم پته ده چې دغه علاقو کې د اگست په میاشت کې چې کوم د مقامی قبایل سیاه او شیعه او سنیانو ترمنځ جګړه شو دغه نه پس لار بند شوې ده اصل کې په پاړچینار کې سو کوم لګ دغه نقشه راوالي نغې ته پته ولګي د شیعاګانو چې څومره لار ده د سنیانو په لار ده یعنی شیعاګان چې خپل علاقو ته ځینو دوی به د سنیانو علاقو نه تیریږي د دې وجنه په دغه ځای کې د کانوای شکل دغه لپاره لازمي چې را ورکړي ځکه چې یو لوی موده پورې دغه لار بند پاتې شو نو دغه لپاره به متبادل لار کانوای راوستله د په 21 نومبر واقعا را 44 چې کوم پاغي کې یو کسب اهل سنت والو او باقي ټول اهل تشیع والو دا به کې مړ شو تقریبا په دغه حادثه کې شپږ کسان زخمیان او پاغي کې ولس انتهایی سیریس دي دا لومبي واقعا دا په 21 باندې تقریبا 2 او 3 بجو ترمنځ دا حادثه مخ ته راغلی و به دغه نه پس یو بل حادثه شو هغه د 22 نومبر 2024 باندې په 22 نومبر 2024 باندې څوک چې هم په کورمه کې داخلي نو په کورمه کې اولنې علاقه راځي چپری او دا غیر چپریو ته څوک ته چپری وي او دغه سره به خوا کې بل علاقه دغه ته بغن وي په بغن کې چې کوم دی بیګا مسلح افراد راغلي دي او دغه مسلح افراد چې کوم دی د بغن ټول بازار سره چې پغې کې 2 پېټرول پمپ پاخه دي او د نور تاسو په د کچه پېټرول پمپونه وغیرہ تاسو په د دکانونو کې چې تیل خرڅيږي دغه د دین علاوه تر اوسه پورې د پولیس د شمار مطابق 317 دکانونه سره په دغه بازار کې سوځولې شوې دي چې پاغه کې د کاپیانو د دوايانو د سټیشنري د پولټري د قصابۍ د هر رنګ یو بازار کې چې ضرورت کوم سيزونو 317 دکانونه دي دغه رنګ د مسلح افراد تعداد د 2.5 نواله تر 300 پورې ودرې کیږي او دوی تقریبا خوشه واړه 15 کلی هم سیزلی دي په دې وړو 15 کلی کې په مجموعي توګه دی واقع تقریبا اوسوي چې جزوی او پارشل تقریبا 1500 نه زیات کورونه هم سوځولې شوې دي اوس دی وخت د مندوري تانی د اس ایچ او سره چکل ساري د لویر کورم د چکم صدیق دغه غي سره زما خبرو شو نغویل چې منګ سره دی وخت د مندوري په هسپتال کې اته اهل تشیع دي 12 سره چې کوم دی سنیان دي دا کوم چې په دې بیګانې پیخه کې دغه شي ځکه چې بیګا دوی په بغن باندې رال اٹیک وشو نو د بغن خلکو غیر ریټالیټ کې جوابي حمله وکړه او د هغه په نتیجه کې تر دې وخت پورې هغه چې موږ سره د مړي راغلي خو موږ ته اطلاع ده چې سمړي وړلې شي هم دي کم خلک چې راغلي او اٹیک کړي هغه د ځان سره وړي نو د وړو په دې وخت باندې موږ ته اطلاع ده چې یاره په مجموعي توګه سره د استاد اغزي د یو بل نوم به عالم ځکه چې کوم ماما کوټ کوا هغه ماته ویل چې تقریبا د 32 نواله 34 پورې کسان دي چې 32 نه 34 پورې کسان چې کوم مړ دي د 32 کې تقریبا 14 کسان سنیان دي باقي چې کوم 18 کسان یا 20 کسان دا اهل تشیع دي د وخت د کورمه په 15 ځایونو کې په کونج کې په کونج ساري کونجلیزي کې خار کلی کې په پاړه چینار کې او ور سره په بغن کې د تقریبا 15 ځایونه دي او بالش خېلو کې
په دې ته لا 15 علاقو کې په مجموعي توګه د وخت کې د غټې د آزادې د وړې وسلې چې کوم د استعمال شروع ده جګړه شروع ده او د وخت کې تازه سچويشن لحاظ سے بوسو د پاکستان تحریک انصاف چې کومه ام ان ای د شاندانه ګلزار صاحب په پیښور پریس کلب کې نن دلته پریس کانفرنس کړی دی. هغه وایي چې د وفاقي حکومت ذمہ داری ده چلته. نو په دې اول تاسو څه خیال لرئ؟ صوبایي ګورنمنت سره تاسو چارواکو سره خبره شوې ده یا عیني تور قانوني تور د ذمہ داری ده چا ده؟ ورای عیني توګه باندې د خیبر پختونخوا حکومت ذمہواری ده، خو چونکې دا بارډرینګ ایریا ده نو په بارډرینګ ایریا ته دا نشي دا کولای چې دی کې وفاق نه دی ملوث به وفاق په خپل ذمہواری ده کې اوس دې کې اوس دې د کورمه مسله د ملیټنسي په ځای باندې د فرقاوریت مسله ده. ګورئ تاسو ته پته دلته د ځمکې او تنازع د پاغي باندې په مای کې جګړه شوې تاسو ته دام پته د پدغه باندې بیا په اگست کې بیا جګړه شوې کوم چې د بالش خیل او مالی خیل ځمکه اوس دې کې د وفاق خو سکار نشته دی په دغه ځمکه حل کول چې کوم دی د تنازع او لینډ ډیمارکیشن د خو د صوبایي حکومت ذمہواری ده دا خو د هغوی ذمہواری نه ده چې د قبایلو جګړه کې د وفاق د کم ځای نه رالی صوبایي حکومت په مکمله توګه دې ته غوږونه کاڼه کړي دي بلکې دې وخت چې ما ته خبرې کوو د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري د خیبر پختونخوا آی جی پی ورسره کمشنر او ډي آی جی کوهاټ دوی تللی دي الته پاړه چینار ته په هلیکاپټر کې او دوی الته د وخت هغه د اډمنسټریشن به بریفینګ لري چې څنګه کی دا لومبه خبره ده. ګوره صوبایي حکومت ته وفاقي حکومت ته وي ما دا غزي د ډیپټي کمشنر نو ډیپټي کمشنر ویل چې موږ سره فورس کم دی موږ سره ازاړه خاصدار او لیوی والدي تا ته پته ده هغه څه په لوی پیمانه باندې ملیټنسي او دا سيزونه یا دا سيزونه نشي کور کولای یا د فرقوریت ورته چې کم راکر ماټر ګولې او کم دغه استعمالي نه دا غوي د واس کار نه دی نو وی چیر مونږ دوی نو ما یو بل افسر سره چې خبر کو نه ماته چې د خپل حل دادې چې فرنټیر کانسټیبلری دی اوکي اوس د دې لپاره به صوبایي حکومت وفاق ته خط لیږي چې موږ ته فرنټیر کانسټیبلری پکار دا موږ له دلته ایڈجسټ کړي نو دی وخت کې د فرنټیر کانسټیبلری دستې تعینات کېدل پکار دی خو د بده مرغه صوبایي حکومت دی وخت کې په ترجیحاتو کې داسې نه دی شامل نو شاندانه ګلزار صاحب په خپل ځبان یو سیاسي ورکر دا او تاسو په سیاست کې دا شیزونه کیږي اوس په بلک سات پس با اختیار ولی سیب کې اختیار ولی سیب به وی دا زمونږ ذمہواری نه ټول صوبایي د دوانو ذمہواری ده د یو په بارډر باندې دا د بارډر نه خو د بارډر د نن هم د چې د وفاق ذمہواری نه اولنې ذمہواری د صوبایي حکومت ته دویمه ذمہواری سره وفاقي حکومت او ته پته ده په حکومتونو کې زما د دې سره هیڅ کار نشته چې دا وفاقي دی که د صوبایي دی د کورمه د خلکو بنیادی چې کوم د زمان نه چې موږ ته امن قائم کړی شي. جی بالکل د لحاظ علی صاحب خبره تاسو اوریدئ هم د صوبایي حکومت هم ذمہ داری ده د وفاقي حکومت هم ذمہ داری ده او د کورمه د خلکو هم دغه مطالبه ده چې هلته د امن په هر صورت باندې قائم کړي شي. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله وختن فوختن به تاسو د مختلفو خبرونو آگاهی درکو خبرو به مننه کوم.